بسم الله الرحمن الرحیم. د بخبر سوات درنو کتونکو السلام علیکم. د سوات د دو قومي اسمبلی د حلقو د NA2 NA3 تجزیه موږ تاسو ته وړاندې کړې وه. نن د سوات چې کومه اخرنۍ د قومي اسمبلی حلقه ده NA4 په دې باندې به لږ رڼا اچوو. په دې حلقه کې د راروان د اتم تاریخ د الیکشن دپاره چې ټوټل ووټران چې نو 15,10,000 دي، چې په دې کې 2,80,000 سړي دي او 2,42,000 ښځې دي. د دوی لپاره به ټول 210 پولنګ سټیشن جوړېږي او 1190 یعنې لس کم 1200 پولنګ بوت به جوړېږي. په دې حلقې کې ډېره اهم مقابله ده او په دې کې د دې صوبې چې سابق کم وزیر اعلی محمود خان هغه د حلقې نه امیدوار دی، د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین. دویم امیدوار چې دی نو هغه د عوامي نیشنل پارټۍ دی د برګیډیر ریټایر ډاکټر محمد سلیم خان کوم چې د افضل خان لاله زوی دی. په دې کې دریم امیدوار چې دی محمد خان چې هغه تعلق د آزاد خو تعلق یې تحریک انصاف سره دی. څلورم امیدوار کمال خان شمخیل دی چې د هغه تعلق د پیپلز پارټۍ سره دی. د ډاکټر فضل سبحان تعلق د جماعت اسلامي سره دی. د سهیل سلطان ایډوکیټ تعلق هم د تحریک انصاف سره دی، خو دی هم آزاد امیدوار دی. او قاری رحیم الله چې د جمعیت علماء اسلام امیدوار دی. دا حلقه چونکې په کوم مردم شماري چې شو په هغې کې دا نوې حلقه ده، نو په دې کې صرف یو پېر او د 2013 انتخابات شوي دي. په هغې کې د تحریک انصاف مراد سعید 1,000 ووټونه اخیستي او ګټلې وه. په دویم نمبر باندې د عوامي نیشنل پارټۍ برګیډیر ریټایرډ سلیم خانو چې هغه کم 11,000 ووټونه اخیستي وو. او په دریم نمبر د جمعیت علماء اسلام قاری محمود چې هغه 12,500 ووټونه اخیستي وو. او په دې حلقه باندې به د پله ډېر سخت مقابله کېږي، ولې چې په دې کې محمود خان ډېر اهم امیدوار دی کوم چې سابق وزیر اعلی پاتې دی او د هغه دعوه ده چې هغه په خپل حلقه کې ډېر کارونه کړي دي، خو پته به یې لګي په اتم فروری. بل زموږ سره په د قومي اسمبلۍ چې کوم 3 حلقې دي، په دې کې 15 MBBS ډاکټران چې دی هغه حصه اخلي. په دې کې د دویم NA2 نه چې دی نو د آزاد امیدوار دی، خو تحریک انصاف نه دی ډاکټر امجد علي خان هم د دغه حلقې نه دویم امیدوار چې دی د پیپلز پارټۍ ډاکټر حیدر علي خان دی. دا شان په NA3 کې هم 2 ډاکټران په الیکشن کې سالي قومي کې پای کې یو دی ډاکټر ملک قیصر چې هغه جمعیت علماء اسلام سره تعلق دی او ډاکټر شیرباز چې د هغه تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی. او اخرنۍ چې کومه حلقه ده NA4 نو په کې یو ډاکټر په MBBS ډاکټر په الیکشن کې سالي چې هغه د برګیډیر ریټایر ډاکټر سلیم خان. نو زموږ سره په قومي اسمبلۍ په 3 حلقو کې 15 MBBS ډاکټران حصه اخلي. د قومي اسمبلۍ 3 حلقې چې په سوات کې مې ختم شوې او انشاءالله په روانه کوم شو چې موږ کوو پای کې به موږ د PK2 نه سټارټلو او د PK10 پورې د سوات چې کومې 8 صوبایي اسمبلۍ حلقې دي په هغې باندې به تجزیه وړاندې کوو.